السلام علیکم ملګرو. دا کس تاسو وګورئ، دا د انډیا فلمونو اداکار دی، خو د په انډیا کې تامل ناډو چې کومه علاقه ده په هغې کې د الیکشن ګټلی دی او د تامل ناډو چیف منسټر دی. خو د هلته مسلمانانو دپاره د الیکشن نه مخکې چې کوم غټ اعلانات کړي نو باقاعده په هغې باندې اوس عمل درآمد شروع کړی دی. تامل ناډو د نوم ویجی کومار دی یا څه هم نوم یې د خیر نوم کې انټرسټډ نیم خو کېدای شي د څه موویز وغیره یا په سوشل میډیا باندې څه کلیپس تاسو مخې له راغلي د تامل فلمونو اداکار دی جی. مخکې د اکټینګ کولو خو هغې نه پس د سیاست ته راغو او په سیاست کې چې د قدم کېښو نو د سی ایم سیټ د په ډېر غټه عهده د سی ایم سیټ د په ډېر غټ مارجن باندې وګټلو ځکه د عوامو ورسره مینه وه او د الیکشن نه مخکې چې د کمې خبرې کړې وې تقریر یې کم کولو نو هغې کې به د عوام کنوینس کول چې زه به ستاسو هیلپ کوم که هغه مسلمز دي او که نان مسلمز دي. د اوس چې څومره هم په تامل ناډو د انډیا یو پروینس دی، یو صوبه ده چې په هغې کې څومره هم مسلمانان دي د هغې دپاره دا اعلان کړی چې څومره هم مسجدونه دي د مسجد کنسټرکشن کې هم د اهم کردار ادا کول شروع کړل او د مسجد امامان چې کوم دي هغې دپاره د سرکاري خزانې نه تنخواه اعلان هم کړی چې باقاعده هغه بل چې کوم دی د منظور کو او هغې نه علاوه د بجلی چې کوم بل دی د جومات یا نور چې کوم اخراجات دي هغه به هم صوبایي حکومت ادا کوي، د تامل ناډو حکومت په ادا کوي ځکه چې دی د هغه ځي چیف منسټر دی. یعنی مسلمانانو ته د په انډیا کې رایټس ورکول شروع کړل، حقوق ورکول شروع کړل. دې نه علاوه د چې تامل ناډو چې کوم علاقه ده نو کې د مسلمانانو چې کوم تعداد تقریبا 42.29% کې مسلمانان دي، مطلب نیم نه لږ کم هلته مسلمانان دي تامل ناډو کې. هندوان هم پکې شته، مسلمانان هم پکې شته. ریسنټلی دله مونځ ورځي یا نه ورځي خو د مسلمانانو سره په جومات کې مونځ هم ادا کړی دی، لکه هغه چې څنګه جمع سره مونځ ادا کړی دی، ولاړو مونځ ورتلو سبق ورتلو یا نه ورتلو خو هغې سره په جومات کې ودرېدلی دی او مونځ مطلب با جومات ادا کړی دی. اوس دله مونځ ورځي نه ورځي ځان له یو بېله خبره ده خو هغې سره یووالی ښودلو دپاره. دې نه مخکې په انډیا کې مسلمز دپاره ایکول رایټس نشته دی. انډیا کې چې جابز راځي نو یې سره لیکلي وي چې دا صرف هندوز دپاره دی، چې 10 پوسټونه وي نو 10 کې 8 هندوز دپاره وي، 2 پکې مسلمانانو دپاره وي، هغه هم ډېر کم مسلمانانو ته رسي. دې نه علاوه نور هم مسلمانانو ته رایټس داسې خاص نه میلاویږي. تاسو به کتلي وي چې کم مسلمانان دي هلته مسلمانان اداکار دي یا مسلمانان کرکټرز دي. تاسو محمد عرفان پټان تاسو وګورئ، عرفان پټان هغه ولې دا دومره ټویټس د پاکستان خلاف کوي یا ولې هغه انډیانو سره خپل پوره د انډیا ملک ته هغه له پته ده چې هغه د انډیا دی، لکه دا هغې کې څه شک نشته چې هغه د انډیا نه دی، خو هغه وایي چېرته فیوچر کې چېرته مسلمانانو ته هسې هم دی رایټس نه ورکوي، هسې نه ما هم د هر څه نه وباسي. زه خو یو سټار یم خو هسې نه ما هم د هر څه نه وباسي ځکه چې زه مسلمان یم. نو دا هم په هغه حوالې سره هم دا خبرې مشهور دي. نه علاوه تامل ناډو کې چې د مسلمانانو کومه آبادي ده نو د هغې تناسب رامنات پورم کې 15% مسلمانان دي، تیروپتر کې 13% دي، نیلیګیری 10% دی، د هغه نومونه دي، ویلویر دی، چنای ده، دې ځای کې د مسلمانانو تعداد چې کوم دی ښه کافي مقدار کې مسلمانان هلته موجود دي. نو د دې اداکار ویجی نوم دی یا واټ ایور څه نوم هم دی نو د مسلمانانو دپاره هلته یو ښه کردار ادا کول شروع کړي.